ګرانو کتونکو یو وارې بیا ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش په پروموشن باندې به خبرې ترې کوو. نور داسې مهم سوالونه دي چې په هغې باندې به خبرې ترې کوو. تاسو به م وایه چې یاره آیروس ستا ویلاګ چې راځي نو هغه په پولیسو باندې راځي یا په ډي پي او 400 باندې راځي. نو چې موږ یو ویلاګ وکړو نو هغې سره ډېر سوالونه را پیدا شي، نو د هغې په تناظر کې بیا موږ غواړو چې خبرې ترې پرې وکړو. ګرانو کتونکو یو خو د ټولو مخکې ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش ګریډ 19 ته پروموټ شو، یعنې ترقي وشوه. کله چې داسې ترقي وشي نو بیا پکې ټرانسفر پوسټنګ خبره خو هم راځي، خو بهرحال د هغه دومره ورځې نه دي شوي او الله دې کي چې په دغه ضلع باندې پاتې شي. نو موږ ورته مبارکي وایو او دا د هغه د قابلیت چې دا کوم لیست تاسو ګورئ په دې لیست کې په 3 نمبر دی، نو دا ټول هغه لوی افسران چې یو شمېر افسران دي د هغوی پروموشن شوی دی، هغې کې د 400 ډي پي او هم دی. څنګه سوالونه پیدا کېږي؟ پرون را سره یو مشر میلو شو، وی ته خو د پولیسو ډېر صفت کې. زه د هر هغه افسر صفت کوم کوم چې زما د دې ضلعې دپاره کار کوي، کوم چې خپله تنخوا حلاله ګڼي او حلالوي یې، او کوم چې د قوم تحفظ یقیني کوي، د قوم مسلو ته په ترجیح بنیادونو باندې توجه ورکوي. خو د هغه خبره ورسره دا وه چې ډېرو خلکو سره ایس ایچ اوګانو زیاتي کړي دي، ډي اس پیانو ورسره زیاتي کړي دي، تانیدارانو ورسره زیاتي کړي دي. نو هغه ته ما جواب و چې زه دې وخت کې صرف د ډي پي او 400 چې هماغه پولیس دي خپل کار څومره په ایماندارۍ سره کوي، چاپې هم وخي، کسان هم ګرفتاروي، هغه جرمونو کې څه حده پورې کمې چې کم دی هغه په نظر راځي. نو زه صرف د ډي پي او صفت کوم، زه د ایس ایچ او یا د ډي اس پي صفت نه کوم. مخکې ولې نه کول دا کار؟ دغه کرسۍ خو دوی سره وکړه، همدغه تنخوا یې همدغه مراعات همدغه عزت ولې نه کوو؟ نو په دغې لحاظ سره زه دغه خبره کومه چې مسعود احمد بنګش صاحب کله نه 400 ته راغلی دی، نو هغه یو خبره کوي چې سم کوي نو الله کوي او الله به زمانه تپوس کوي. نو چې کله په ذهن کې دماغو کې دا خبر راشي چې بره یو رب دی او چا چې موږ پیدا کړي وو هغه زموږ نه تپوس کوي، یو افسر دې ته توجه کړي، نو زموږ بیا د سیاسي خلکو ته ضرورتونه نشته دي، شپارستونو ته هم ضرورتونه نشته دي، هر چا لپاره دروازې کولو دي. بله خبره به ډېر مهم کوم چې ډېر پولیس والا تاسو په پیسو عادت کړي وي، دغه کرپ خلکو، دغه ناسوري خلکو دوی عادت کړي وي، نو هغوی هغې له رشوت ورکوي او ورته وایي چې دا کار به م کومه. نو قبل از وخت بل افسر نشم ویلی، خو د دې افسر په وخت کې خو تاسو چې هله رشوت ورکوئ نو نه ایس ایچ او څه کولی شي او نه ډي اس پي څه کولی شي او نه بل افسر څه کولی شي. نو لحاظه چې هله پیسې مه ورکوئ، خو در باندې شکایت وشو نو هغه ایس ایچ او هم پکې کور ته ځي او په تا باندې هم پرچه ورکوي. نو ښه دا ده چې هله رشوت خپل ځان ټیک کړي. یار ولې رشوت ورکوي؟ رشوت غل سړی ورکوي، کرپ سړی ورکوي. چې کوم افسر ایس ایچ او کار نه کوي ډایرکټ ډي پي او ته ځه شکایت ورته کوه، په دې زما دا کار نه کوي. بل یو مسعود خان ایس ایچ او تنګي کې هم پاتې شو، مندڼي کې هم پاتې شو، په سی ډي کې بیا ایس ایچ او اوس ساډیرو ته لاړه. یو ډېره لویه لمحه فکریه ده چې یکدم دغه ټانک ته ټرانسفر کېږي. موږ دلته ایس ایچ اوګانو ټرانسفرونه لیدلي دي، نوښار ته، ملکن ډیویژن ته، صوابۍ ته، پېښور ته، خو زما د یاداشت شو د ډي پي او ټرانسفر مې لیدلی دی، ډي اس پي ټرانسفر مې لیدلی چې چېرته لرې به شوي، خو د ایس ایچ او مې نه دی لیدلی. نو دې ته زه ښه مضبوط زور وایم چې مضبوط زور چې کوم دی نو دې کې استعمال شوی دی او دی ورته یو جلک وښوده چې موږ داسې هم کولی شو. نو هغه ایس ایچ او ټانک ته، او ټانک دا یو داسې ځای دی چې هلته کې وردي اچول هم ډېره زیاته ګرانه ده، هلته کې ترهګري ډېره زیاته ده، هلته کې ګل والا افسر چې کوم دی هر وخت په نښه وي. نو یعنې نښه کېدو له چې کوم دی دا د ټرانسفر شو. ډېر خلک داسې وایي چې یاره دا خو ټرانسفر پوسټنګ دی. بلکل ټرانسفر پوسټنګ دی، خو چې پولیس والا د دې نه ونه یارېدل چې یاره ګلګت ته ومې بدلوي که نه، چترال ته ومې بدلوي که نه، هر څه ټیک ټاک دي. خو موږ په شپارستونو باندې ځان په تاڼو کې لګوو، په شپارستونو باندې موږ ډیوټۍ کوو، د دې د وجې جرمونه زیاتېږي. خو دې کې سوال دا دی چې زه د ماضي په تناظر کې وګورم
نو داسې لرې ټرانسفر یو نه دی شوي او بل دې وخت کې په 400 کې مسعود خان د ډي پي او په حکم باندې ډېرې زیاتې کاروایۍ وکړلې نو د هغه کاروایۍ په تناظر کې هغه ډېر لرې ټانګ ته چې کوم دی نو ټرانسفر شو نو دې ته زه زورور ټرانسفر وایم دا ښه د افسرانو په ملي بګت باندې سزاوار چې کوم دی نو هلته کې هغه ته سله میلاو شوله نو دا یو ډېر لوی سوال دی ډي پي او صاحب باندې هم دی په ډي آی جي مردان ریجن باندې دی. بل ګرانو کتونکو جرمونه او عدالتونه او د هغې نه پرېښودل کله چې سرکار اف آی آر وکړي نو دغه اف آی آر کې بیا د ډي پي پي یو ډېر مهم رول وي. نو زه ټول ډي پي پي نه یادوم زمان کیسونه دي سر نه هوګئ فایل نه ګوري دړه زور یې نه وي بس یعنې ښه ډېرې تنخواګانې اخلي خو دړه زور یې نه وي. نو بعض ډي پي پي هغوی پیسې چوګانو باندې قلنګونه یې ښودلي دي د هغوی نه ډیمانډونه کوي د هغوی نه د تیلو پیسې اخلي یا څه ګرفتار شي څه ګیر شي په هغې کې ترېنه حصه غواړي نو په دې باندې به د پراسیکیوشن چې کوم مشر دی ضلع کې هغه لم نظرثاني پکار ده او ډي پي او صاحب ته هم په دې باندې زمونږ خواست دی چې تاسو سره پته وي چې د بعضې سچوګانو نه ډیمانډونه کیږي او هغه ډیمانډ په توګه باندې هغه د هغه د کیس پیروي کوي او دغه ډیمانډ پوره نشي نو هغه کیس هغه شانتې جج ته پرسو نشي چونکې خو ایس ایچ او دی سرکاري اف آی آر دی نو هغې کې ډي پي پي کار کوي کوم ته چې موږ پي پي وایو دغه پي پي چې کوم دی نو په هغې کې کار کوي نو خو هغه ښه وکالت وکړي نو سرکاري اف آی آر چې کوم دی نو هغه مضبوط وي. نو بعضې پی پی چې کوم دی هغه ډیمانډونه کوي ټول هرګز نه یادوم نو دا یو خبره ده خو زړه نه چي زما خپله چې کوم دی نو یو 4 اف آی آر شوي دي 4 اف آی آر نو ما جج صاحب ته وویل چې یاره پی پی به بس کوي که نه خو ما د پته ولګېده چې هغوی ړو نه چوی زه بیا خبر هم نه شوم چې هغه اف آی آر څه چلو شو هغه کیس څنګه پرسو شو نو دا یو خبره د خبرې هم دی نه دې د وجې چې کوم دی نو خلک بیا پرایوټ وکیل نیسي چې هغه له ته پیسې ورکړي نو هغه کیس سره اړچوي چونکې دغه پی پي چې کوم دی نو دله سرکار تنخوا ورکوي خو د بده مرغه په ایمانداري کم ځای کې ده پاره اداره کې پاره طبقه کې خو هغه صحافت دی خو هغه د ډي سي دا محکمه ده خو هغه پبلیک هیلث دی خو هغه ایجوکیشن دی خو هغه هیلث دی خو هغه ایریګیشن دی خو هغه سین ډبلیو ده نو هره محکمه کې خو ایمانداري شروع شوله الله ګواه دی چې هر څه نظام ټیک کیدی شي ښه ډېرې تنخواګانې دي حکومت پاکستان د خزانې نه او زموږ د ټیکسونو په نه زموږ په سر باندې دا سرکاري خلک تنخواګانې اخلي خو ایمانداري ډېره کمه ده هر سهار په دې نظر کې وي چې نن به زه څونه پیداګیر کومه او مازدیګر یې ځان ته یو ټارګېټ ایښودلی وي او داسې به په تاڼو کې هم دغه په روزنامچه کې به 15,000 او 20,000 دا به د ماښامه پورې راټولېدي او بیا به دا دوی چې کوم دی خپلو کې دا منشي طبقه او دغه کې دا به دوی هغه خپلو کې ایسه کولې هم هغه پولیس دي کار روان دی ښه تیز روان دی دغه وجه هم کیدی شي چې بعضې سیجوګانو چاته لاس اچولی دی تانیدار چاته لاس اچولی دی په جایز یې ورته اچولی دی هغه سړی راغلی دی هغه تانیدار یا سیچو یې بېعزته کړی دی او بیا پې ډي پي او له تللی شکایت یې پې کړی دی نو ډي پي او د هغه متاثره یعنې د خپل ماتحت یې نه دی اورېدلی او زما یې اورېدلی دي هغه یې یا ټرانسفر کړی دی یا ورله بېعزتي کړې ده د هغه زړه مات شوي دی هغه بیا خپل کار په ایماندارۍ سره نه کېږي نو خپل افسر له د هرې محکمې په کار دي چې په خپل ماتحت باندې په جایز کې ودرېږي په ناجیزه کې د سره ملګرتیا ونه کړي نو دا ډي پي او صاحب په خپل پولیس دغه باندې ودرېږي او چې ناجیزه کوي نو هغه لیږي اته کسې چې کوم دی نو برخاست کړل خو سوال دلته هم را پیدا شوی دی هغه د ایس ایچ او مسعود خان دی چې ټانک ته څنګه ټرانسفر شو دا یو ډېر لوی سوال دی د دې د جواب په تکل کې کله هم چې جواب میلاو شو انشاءالله تاسو سره به شریکو یو وارې بیا ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش ته په پروموشن باندې مبارکي وایو او دا خبره هغې خلکو ته کوو ډېر خلک ماته وایي ته ډېر صفت کې لکه هغه خلک چې راګیر دي نو غواړې زه په دې خپلو خبرو کې ډېر زیات انفارمیشن هم در کوم زه هم خبرېږم زما ذرایم ماته چې کومه خبر ورسي چې د ډېرو به ځمکې ضبط کېږي دا په لیست کې چې کوم دی نو دا د ځینې دي
دا ټارګټ دي نو لحاظه خپله قبله درست کول دي ماپ کېدل والا افسر نه دی ماپ کول نه کوي او په دې کې مهمه خبره دا ده چې د 400 ټول امپیګانو ایمنیګانو هغوی ورله د ملاتړ لاس ورکړی دی هغه ورته دا ځله صفا کې د هر قسمه ناسوري خو هغه ایس دی او خو هغه نور دی سوال دغه دی چې یاره انټرنیشنل پسې ګرځي څوک چې په بار ملک کار کوي خو لوکل پسې ولې نه ګرځي نو د ډي پي او صاحب دغه جواب و چې زه لوکل ته مې لاس اچولو نو بیا به خلکو وي چې د هغوی نه ویارېد هغوی ته دغه نه کوي نو اوس په لوکل باندې راځي او په څومره هسپتالونو کې چې دا مریضان دي نو لوکل به ډېر زر ده چې کوم دی هغه ګرفتار شي او ریکارډ اف آی آر دې وخت کې په 400 کې چې کوم دی نو هغه شوي دي او داسې اف آی آر مخکې نه وي شوي بلکې په سرکل کې رالل په دایره کې داخل کرالل کوم لیبل چې و هغه لیبل پوخ لګېده نو نور مزید هم ډېرې پخې را دي انشاءالله بیا به خبرې ترې کوو.